حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی هر مومن تا د یو مانځنه والا تر بل مانځه پورې چې د ده نه کم ګناهونه شوي دي او دی دا منځ وکړي الله تبارک وتعالی ورته دغه ګناهونه معاف کړي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي و یو انسان دی او داغه د کور په مخه کې یو نهر دی او هغه په دغه نهر کې 15 ټایمه لامبي 15 وخته لامبي. آیا د دغه انسان په بدن پورې به سخیره پاتې شي؟ صحابه کرام وفرمایل نه، د الله پاک پیغمبر چې هغه د ورځې 15 ټایمه لامبي د هغه په بدن پورې به خیره د کوم طرفه راشي؟ نبی علیه السلام وفرمایل دغه مثال د هغه مؤمن او مسلمان دی چې هغه 5 وخته مونځ کوي، نو چې څنګه 15 ټایمه یو انسان لامبي او داغه په بدن پورې خیره نه پاتې کیږي، نو کم انسان چې 5 وخته مونځ کوي داغه په بدن پورې ګناه نه پاتې کیږي، ګناه نه پاتې کیږي. ته دیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې یو انسان فرض مونځ وکي د بل فرض مانځه پورې ته دنه چې کم ګناهونه شوي دي الله تبارک وتعالی په دې بل مونځ سره دته دغه ګناهونه معاف کی. دارنګه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د یوې جمعې نه والا تر بل جمعې پورې د کم انسان نه چې ګناهونه شوي دي او د مونځ د جمعې وکي الله تبارک وتعالی دته دغه ټول ګناهونه معاف کی. دا ورته الله معاف کړو. الله تبارک وتعالی ډیر مهربان ذات دی. دارنګه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د یو رمضان نوالا تر بل رمضان پورې د دې انسان نه چې په دې کال کې څومره ګناهونه شوي دي خو دې د رمضان المبارک روزي ونیسي الله تبارک وتعالی ورته د ټول کال ګناهونه معاف کړي. الله ډیر مهربان دی، ډیر رحیم دی. حدیث مبارک کې راځي کله چې الله تبارک وتعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړو دا مخلوق پیدا کړو الله تبارک وتعالی سل حصے رحمت پیدا کو پاغه کې یو حصہ الله دنیا ته راولېګلا او یو کم سل حصے رحمت الله د ځان سره کې خود. دا مور چې مهربان ده په جی باندې دا پاغه سلو کې هغه یو حصہ رحمت ده. دا زوی چې مهربان ده په پلار باندې دا پاغه سلو کې یو حصہ رحمت ده. دا پلار چې مهربان ده په دې بچی باندې دا پاغه سلو کې یو حصہ رحمت ده. دا زناور چې څومره په دې خپل بچو باندې مهربان دي دا پاغه سلو کې یو حصہ رحمت ده. خزه او خاون چې څومره محبت او مینه د یو بل سره ساتي دا پاغه سلو کې یو حصہ رحمت ده. یو کم سل حصے رحمت الله د ځان سره ایښی دی او الله تبارک وتعالی یو ټوکړه ولیکل د کاغذ او پاغه باندې دا ولیکل الله تبارک وتعالی چې زما رحمت په دا مخ کې وي زما په غضب باندې، زما رحمت به مقدم وي په غضب زما باندې. ته دې وجنه الله ډیر مهربان ذات دی، ډیر رحیم ذات دی، ډیر کریم ذات دی. یو انسان ستا سره یو ځل بے وفایي وکړي ته یې معاف کړي، 2 ځله بے وفایي وکړه ته به یې معاف کړي، خو چې په 3م ځل بے وفایي وکړه ته به ورته وایې لکه د نن نه بعد په ما باندې مخ ونه لګوي. ته ډیر بے اعتبار انسانی، ته ډیر بے وفا انسانی، هر ځل ته خپل خبره ماتای. زما الله وی اے بندا د ورځې درنه سل فیری ګناه وشوه او سل ځله دې زمانه بخنه وغوښتله زه دې سل فیری هم معاف کوم، زه دې
سل پیری هم معاف کوم. یو سړی دی ټول عمر در سره بد کړی دي چې څه د وسه کېدل هغه در سره وکړو، خو چې کله د الله دو بادو پرېوتو نو تا ته بیا وي هلکه ما معاف کا، ما تا سره ډېر ظلمونه کړي، ډېر زیاتي کړي دي، ته ورته وایي تا خو چې څه کوله خو تا ما سره کړي دي. اوس چې د څه کولو نه ووتې نو رالې ما نه بخښنه غواړي او معافي غواړي. الله تبارک وتعالی داسې نه کوي. ځنکدن ټایم لا نه دی شروع شوی، پکټ باندې پروتي، د ګرځېدو نه، د خبرو کولو نه. اسمان ته دې وکتل، الله ما ټول ژوند په ګناهونو کې تیر کړی دی. الله پیمانه پیما الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی فرمایي داسې مې معاف کړي ګویا چې تاړو ګناه د سره کړي نه ده. پیغور نظر کوما چې اوس په کټ باندې پریوتی، د هر څه نه ووتې، ټایم دې د ځنکدن را نږدې شو، اوس ما ته توبې وباسي. الله تبارک وتعالی دغه پیغور نه ورکوي. الله تبارک وتعالی فرمایي داسې مې معاف کړي ګویا چې تا دا ګناه د سره کړې نه ده، د سره دې کړې نه ده. زمونږ الله ډېر مهربانه دی، ډېر رحیم دی، ډېر کریم دی. ته دې وجې نه د رمضان المبارک دا میاشت مونږ ته الله تبارک وتعالی را کړې ده، ته دې قدر پکار دی. په دې کې الله تبارک وتعالی خپل بندگان بخي. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې روزه اونیوه د رمضان المبارک ایمانا و احتسابا، مومن او دای امید چې الله تبارک وتعالی به مال په دې روزه باندې ثواب راکړي، غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکې چې څومره ګناهونه کړي هغه ورته الله ټول معاف کړو، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی ټول معاف کړو.